کوم کسان چې بهر ملک ته ځي د هغو لپاره یو نوی قانون جوړ شوی دی چې حکومت یو سرټیفکیټ لازم کړی دی. کاغذ تاسو سره نه نو تاسو بهر ملک ته نشئ تللی. نو په هر کور کې یو نه یو کس چې دی مسافر یا دلته کې چاله ویزه راولېږي او هغه ځي په ویزه باندې بهر ملک ته، نو دغه سرټیفکیټ چې دی دا د هغو لپاره لازم دی. که دغه یې نه جوړ کړی نو هم به یې وخت ضایع کېږي، هم په کرایه نه چې کومې روپۍ لګېدلي هم به یې هغه روپۍ چې دي دا به ضایع کېږي. نو چې په وخت سره تاسو خبره اکثر ځینې کسان ویډیو له 2-3 منټه چې دی دا نه ورکوي، کله چې ورته مشکله جوړه شي نو په یو او په بل پسې ګرځي. د دې حل زه څنګه راوکاږم؟ نو په دې ویډیو کې چې دی مکمل معلومات لره در کوم چې دا سرټیفکیټ چې دی دا به تاسو ته میلاویږي څنګه او دا د کل نه به دا قانون چې دی دا به شروع کېږي. مکمل معلومات لره در کوم. نو دا ویډیو ستاسو د ټولو دپاره ده چې پوره یې وګورئ. یو لایک شیر کمنټ چې دی لازم وله ورکوئ، ځکه زیاتر به داسې غریبانان چې هغه به د دې نه خبر هلته کې به لاړ شي نو د هغو وخت او پیسې چې دي دا به دوانه ضایع کېږي. نو حکومت پاکستان چې دی اوس یو نوی قانون جوړ کړی دی د هغې کسان دپاره کم کسان چې د ملک نه بهر ملک ته مسافرۍ لځي، لکه مزدورۍ لځي، کم چې په ورک ویزه باندې ځي، داسې نه چې په ویزټ ویزه باندې ځي یا د عمرې په ویزه باندې ځي. د دغو لپاره دا قانون نشته. کم کسان چې د ورک په ویزه باندې ځي، لکه د کار په ویزه باندې ځي، د کار په ویزه باندې ځي، لکه موږ چې لاړ شو هلته کې مزدوري چې کوو، د مزدورۍ په ویزه باندې تاسو هلته کې ځئ، نو دا قانون د دغې کسان دپاره دی. په ویزټ باندې ځي، په عمره باندې ځي، په نورو ویزو باندې ځي، نو د هغې کسان دپاره دا قانون چې دی دا نشته. او دا د هغې کسان دپاره دی چې کم کسان په اولنۍ پیره باندې ځي بهر ملک ته، یا راغلي دلته کې او ویزې ختمه شوي دوباره ځان له ویزه جوړوي، نو د هغې نه مخکې چې دی تاسو به دغه سرټیفکیټ چې دی دا سرټیفکیټ په لازم جوړوي. دا سرټیفکیټ چې دی دا مکمل پرې جوړیږي آنلاین به دا سرټیفکیټ دا جوړوي. دا سرټیفکیټ د دې لپاره دی چې تاسو د هغه ځای کې څنګه وخت تېروئ، د هغې زندګۍ ټول هر سره معلومات چې دی هغه به دلته کې ستاسو نه غواړي، نو هغه سرټیفکیټ چې دی هغه به تاسو له درکړي. تاسو په خپل لیپټاپ کمپیوټر باندې چې دی په کور دننه باندې جوړولی شي. چې په کور دننه جوړ کړئ نو هغه سرټیفکیټ به تاسو ته میلاو شي، نو د هغې نه وروسته تاسو بهر ملک ته تللی شئ. دا د هغې کسانو دپاره ده چې د کومو کسانو نوي ویزې نو د 18 تاریخ نه وروسته چې دی تاسو بیا نشئ تللی. لکه 18 اکتوبر چې دی د هغې نه وروسته چې دی دغه سرټیفکیټ تاسو سره نه وي نو هغه بیا نشي تللی. که د 18 تاریخ نه تاسو مخکې ځئ نو تاسو تللی شئ، خو د 18 تاریخ نه وروسته چې دی دغه سرټیفکیټ د دې لپاره لازم کړی دی. دا سرټیفکیټ چې دی دا به تاسو په کور دننه جوړوئ، داسې نه چې تاسو بهر ځان راخلی. بهر نه دا به تاسو ځان په خپله چې دی آنلاین به جوړولی شئ په لیپټاپ کمپیوټر باندې چې دی ښه په اسانو باندې جوړېږي. او د دې سرټیفکیټ نوم دی سافټ سکل سرټیفکیټ چې دی دا سرټیفکیټ د ټول لپاره لازم دی. که طریقه نه درځي نو په یوټیوب کې لازم ویډیو سافټ سکل سرټیفکیټ چې دی دا یې ولیکلو نو هغه به راته راشي. په هغې طریقه باندې تاسو دا سرټیفکیټ چې دی دا ځان له جوړولی هم شئ، ځکه نورو کسانو به هم په دې باندې ویډیو چې دا به لازم کړي. که بیا هم طریقه نه درځي په پښتو کې په چا نه یې کړي نو موږ به په ویډیو چې دا هغه په لازم وکړو. او ستاسو د کمنټ چې دی د هغې به پته لګي. که تاسو وایئ چې وپې کوئ نو زه به په ویډیو وکړم.